Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, from second year biology, today our topic of discussion is disorder of skeleton. The skeleton چې کوم disorder دی هغه موږ discuss کوو. اوس disorder څه ته وایي؟ دا خو already دا خبره موږ کلیر کړې ده چې کله یو کار هغه په ترتیب کې وي او هغه خراب شي. هغې ته موږ څه وایو چې دا disorder شو، دا خراب شو. نو سټوډنټ دا موږ ته پته را چې زموږ دا skeleton دا ډېر زیات strong دی، ډېر زیات مضبوط دی. خو د دې خبرې دا مطلب نه دی چې خیر درته ویلینګ کې، خیر دی که ته موټر سایکل اوچتې را اوچتې یا په گاړو باندې پریکټس کې یا چېرته ونې منې ته خیجې یا دیوالونو ته خیجې یا نور داسې اکټیویټیز کې، نو کیدای شي چې بیا ستا د سکیلټن دا چپړیت شي، بیا به دې څوک پیژني هم نه. دا چې یو ماشوم ناقلاره ماشوم و، اکثر ماشومان خو یې ناقلاره، نو هغه ونې ته ختلی او دا دې نه راغوزار شوی، نو ډاکټر له بوتلی و. نو چې ډاکټر له بوتلي هغه ولې کومه دوایي لیکلې ستاسو په خیال هغه ولې د چینجو دوایي تجویز کړې وه. مطلب دا چې په دې کې لږه مسله وه که نه، خارخ مارخ نو دې بر هلته ختو را ختو نو راغوزار شوی دی. نو تاسو هم داسې اکټیویټیز کوئ که نه، هغه دغه پایې اوچتوئ را اوچتوئ، کله ښکته کوئ، کله څه کوئ، کله په ونو خیجئ، کله په دیوالونو خیجئ. نو دا سکیلټن دا خو د اوسپنې نه جوړ نه دی، دا خو هډوکي دي، دا خو کرچې دي، دا خو که فرض که راغوزار شوي نو بیا به دا پوزه دلته پرته وي او دا هډوکي دا جامه به دلته پرته وي، بیا به خبرې هم نشي کولی او بیا به ګرځېدی به هم نشي، دا چلبکې په ډنګورو به بیا ګرځي. نو دا سکیلټن مضبوط دی خو دومره هم نه دی. او نن سبا خو د چپس او پاپړو سکیلټن دی، نو پای کې څه دي؟ د چپس او پاپړو دونه مضبوط سکیلټن نه وي که نه. پخوا چې به کوم مشرانو هغوی به خوراکونه کول، پروټین، غوښې، پنیر، سوچه غوړي داسې که نه، نو د هغوی سکیلټن به سټرانګ و، که هغوی به مستي کوله نو په ځای وه. او نن سبا دا اوس صرف هغه ایکټینګ دی، صرف هغه پبجي دپاره یا هغه نور هغه ویډیوګانو دپاره کله په سر ودرېږي کله په خپه ودرېږي. نو سکیلټن ګوره دونه مضبوط نه دی. ښه احتیاط یې کوه، هسې نه چې په منځ دوه شي. خاص student موږ داسې لیکي چې disorder of skeleton, these are also called deformities of skeleton. deformities څه ته وایي؟ deformity وایي student بدنمایي ته. څه ته وایي لکه چې کله دا skeleton دا خراب شي، دا چپړیت شي، دا ډیمیج شي، دا صحیح نه ښکاري، نو دا ته بیا موږ څه وایو؟ deformities. deformities of skeleton. دا خبره به تاسو په خپله معاشره کې ابزرو کړي چې کله انسان بوډا شي، نو دا خو نیچرل خبره ده چې ایجنګ بوډاوالی دا په موږ کې راځي او دا یو حقیقت دی، که څوک یې مني او که نه مني. او مایکل جکسن ترې خیال و، هغه په ځان باندې ډېرې خرچې مرچې کولې او زما به 150 سال عمر وي، ته به چې دلته بره لیکل کړي دي، نو مخې سره یې درهم تکو. نو بهرحال که د چا 100 کاله عمر وي، که 120 وي، که 150 وي، بوډاوالی به راځي او مرګ به هم راځي. نو که تاسو خیال کړي د دې ژوند مثال هم د یو غوټۍ د غوټۍ چې کله کولاو شي ډېره ښکلي ینګ وي او سمیل هم پکې هر څه پکې، خو چې کله هغه غوټۍ ټایم پې اوړي نو هغه سمړاوي کېږي، په اخره کې هغه واپس کمه خوشبو هغه هر څه ترې بیا ختم شي، بیا ته بله بدبو بل سایډ ته ګیسونه ترې روان شي. نو چې کله انسان بوډا شي نو د مخ د هډوکي هم ګډوډ شي، د لاسونو د هډوکي هم ګډوډ شي، نو دا یې ته موږ څه وایو؟ ډیفارمیټي. څه ورته وایو؟ skeleton is hard and strong. دا زموږ د skeleton دا خو سخت دی او مضبوط دی. sometime it become weak. خو کله ناکله داسې کار وشي دا څه شي؟ دا ویک. ویک څه ته وایي؟ لکه دا کمزوری شي. and result in deformation او په دې کې چینجز راشي، د شکل و صورت چینج شي. اوس سټوډنټ دا چې دا ډیفارمیټیز په سکیلټن کې راځي نو د دې 3 مین کازز دي، په 3 طریقو سره به دا راځي. یو دی جینیټیک کازز. نو جینیټیک کازز که تاسو له خیال وکړئ ستاسو د الو چې کوم کلي دی په دې کې داسې ابنارمل خلک ډېر زیات دي، داسې کچې کچې کوپړی شانتي، سر یې ډېر د نارمل نه کچ وي که نه، داسې خریړې شانتي، نو دا زموږ سره یو جینیټیک ډس آرډر دی په سکیلټن کې. نو موږ داسې لیکلي چې جینیټیک ډس آرډر یعنی دوز ډس آرډر ویچ آر پرزنټ ان اور جینز in our DNAs and transfer from parents to offspring. هغه ډس آرډر چې هغه د انسان په جینز کې دغه په ډي ان اے کې موجود وي او د مور پلار نه بچو ته منتقل کېږي، نو دا یې ته موږ څه وایو؟ جینیټیک ډس آرډرز. دا زموږ په معاشره کې شته.
پای کې یو کنډیشن دی ته مایکروسیپیلی مایکرو څه ته وایي سټوډنټ مایکرو کچ ته وایي سمال ته وایي او سیپیلی څه ته وایي هیډ ته وایي those individual which have small skull which have small size head as compared to normal then such condition is called microcephaly نو دا د میوټیشن د وجنا د کروموسوم ډیس آرډر د وجنا دا راتلی شي په باډي کې ان شاء الله بیا په جینټکس کې به دا ډیسکس کوو بل د کلیفټ پیلټ څه ته وایي ځینې ماشومان داسې چې د هغوی کوم دا تالوي هغه تالوی صحیح نه ورغلی هغه تالوی سي هغه کولاوي دا ته موږ سوې کلیفټ پیلټ لکه څنګه چې د سوی هغه شونډي کنه هغه کولاوي بري کنه دغه شانته تالو کوم اډو کې د پیلټ چې کوم بونی هغه صحیح خپل ځای ته نه ورغلی نو دا کنډیشن ته موږ سوې کلیفټ پیلټ او دا ماشومان چې کله خوراک کوي نو هغه بیا څه کیږي اسپیریشن څه کیږي رکا اسپیریشن دا مطلب دی چې تالوی صحیح نه ورغلی نو د خوراک هغه پارټیکل هغه لنګس ته هم تلی شي کوم ځای ته تلی شي لنګس ته نو دې ته موږ څه وایي اسپیریشن بل دی آسټیو ارترایټس آسټیو څه ته وایي بون ته وایي ارترایټس څه ته وایي د جوړونو چې کومه بیماري نو ځینې خلکو کې د هغوی په خاندان کې داسې بیماري موجود وي دغه سکلیټن چې هغه سکلیټن ډېر زیات کمزوري ډېر زر خرابېږي ډیمیج کېږي نو دې ته موږ څه وایو آسټیو ارترایټس بل د هارمونل کازز یعنی په هیومن باډي کې د هارمون د وجې نه هم بدنمایي راتلی شي خاص کر موږ وایو چې آسټیوپوروسس وین بون بیکم پورس چې کله اډو کې هغه نرم شي یا هغه ویک شي نو دا ته موږ سوی آسټیوپوروسس اسپیشلی دس کنډیشن از فاؤنڈ ان فیمیل دا کنډیشن زیاتره په چا کې رکا فیمیل کې هغه فیمیل چې هغه بچی نه راوړي بچی نه راوړي مطلب دا دی چې د بچو هغه سیزن پې سټاپ شوي لکه ایج 50 یا 60 ته رسېدلي نو پای کې بیا منسټرل سایکل نه کیږي دا چې کوم منتلی کومه بیماری دغه نه کیږي نو چې هغه نه کیږي نو دا په باډي کې ایسټروجن هارمون هم نه خارجېږي کوم هارمون ایسټروجن او دا ایسټروجن هغه هارمون دی چې دا په منرلایزیشن کې یو اهم رول ادا کوي نو آسټیوپوروسس دا کنډیشن دی چې کله د ایجډ خلکو خاص کر د فیمیل هغه اډو کې نرم شي هغه کمزوري شي نو دا ته موږ سو آسټیوپوروسس دا د ایسټروجن د لیول له وجې نه کیږي ځکه چې پای کې ایسټروجن هارمون هغه نه خارجېږي بل دی جیګانټیزم دا مطلب دی چې کله گروث هارمون ډیر زیات خارج شي انسان ډیر زیات دنګ شي نو هغه مس یو لوړ وي لکه بغړو کې جو خروانې خړچم قړچم دا بیا موږ سو جیګانټیزم آیا دا سړي چې ډوارفیزم انسان دی چې بیخي ټیپر دی ځمکه نه ښکاري دا مسله ده کله څوک ورته دا شوتې دی څوک ورته دا پلان کې دی څوک ورته دا شپېلې دی که نه دا په ډرامو کې مې اوچیت شانتې سړی شته ما ته خو نیم نه دی یاد داسې فوټبال شانتې دی خو هغه ډېر روحان دی نو دا ته موږ بیا څه ډوارفیزم داسې نور کنډیشن هم راتلی شي اکثر که تاسو خیال کړي تھایرایډ چې کوم ګلینډ دی د بوډېګانو هغه دا غور داسې پړسېدلي داسې چجه یې کړي لکه مار چې چجه وکړي داسې هغه هم ډس آرډر دی لکه د غریبانو هم داسې پړسېدلي داسې که نه هغه هم د هارمون د وجې نه کېږي بل زموږ سره دی سټوډنټ نیوټریشنل کازز چې کله زموږ په خوراک کې نمکیات یا منرل هغه کم وي خاص کر لکه زموږ اډوکو دپاره د کیلشیم او د پاسپورس ضرورت وي چې کله په باډي کې د کیلشیم او پاسپورس لیول یا ویټامین ډي نه نو اډوکې به ډېر زیات کمزوري ایته بیا موږ سو آسټیوملیسیا دا آسټیوملیسیا چې کومه کنډیشن دی هغه نه ته وایي چې ملیشیا هغه ملیشیا نه ده دا په څه کې دا په ایډلټس کې ایډلټس چې کله په مشرانو خلکو کې د کیلشیم او د پاسپورس کمی راشي دې ته بیا موږ سو آسټیوملیسیا او بل دی rickets this condition is mostly found in children چې کله په ماشومانو کې د ویټامین ډي کمی راشي نو هغه داسې دا چلکې که نه دا ځایونه کمزوري دا یو بل نه تاویږي راتاویږي نو دا ته بیا موږ څه وایو rickets کرکټ ورته ونه لیکي اوس سټوډنټس تاسو په بک کې چې کوم ډس آرډر ورکړي دي نو هغه دی ډیسک سلیپ یا ورته وایي هرنیشن آف ډیسک دویم دی سپنډیلایسس دریم دی سیاټیکا
او څلورم کنډیشن دی هغه دی ارترایټس. څه دی؟ ارترایټس. په ټس خو پوهیږئ که نه ټس څه ته وایي. و سټوډنټ ډیسک سلیپ څه ته وایي؟ نو دا هم ته پته ده چې زموږ کوم د ملا تیر دی ورټیبرل کالم هغه د ورټیبرې نه جوړ دی. د څه نه جوړ دی سټوډنټ؟ هغه د دې جینټونو نه جوړ دی او دا جینټونه خو الله تعالی په یو خاص ترتیب سره ایښودي دي، په یو خاص آرکیټیکچر سره، په یو خاص ډیزاین سره دا یې پلیس کړي دي او د په منځ کې یو خاص ډسټنس هم دی، یو خاص پوزیشن هم دی. اوس هغه انسانان چې هغه چېرته مطلب دا چې په معاشره کې غربت خو شته که نه، چې هغه غریبانان خلک چې هغه ټرکونو نه بوجې کوزۍ خیجي، نو دا خو ظاهره خبره چې 2 منه بوجې یا 3 منه بوجې ته به راخیجې یا راکوزې په دې ځای د ایښودي، نو دا به خامخا دا ستا د سکلیټن دا به څه کړي؟ دا به پریس کوي، دا به دباوي، په دې به زور پریشر راځي. نو چې کله په دې ورټیبل کالم باندې زور او پریشر راځي، دباو راځي د لوډ د وجې نه، نو دا موږ داسې لیکلي چې دا ایچ انټر ورټیبرل ډیسک از لایک ا کشن لایک پیډ. دا هغه نرمې ګدې دي په دې څنګه چې په دې ګاډو کې هغه شاقبزر چې تاسو ورته وایئ که نه، هغه شاقبزر یې کار نه کوي. دا دی شیک ابزاربر. اسپرینګان شانتې به کېږي که نه، ښکته به رجه کېږي، نو چې به جمپ ځي نو هغه به ته په جمپ نه پوهېږي. اوس که شاقبزر یې خرابي بیا به څه، بیا به د زور نه خبرېږي چې به درنجک کله اوړي که نه، بیا به درنجۍ را درنجۍ. نو دا هم زموږ سره په ملا کې دا شاقبزرې دي که نه، یا ورته شیک ابزاربر، یعنې دا یو لوډ دباو پریشر هغه برداشت کوي خو یو حده پورې. نو ما داسې لیکلي چې دا ورټیبل کم کالم چې دی، دا کم پیډونه چې لګېدلي دي په دې کې 2 پارټس، یو ته وایي نیوکلیس پلپوسس، لکه په دې کې دننه یو جلی لایک مټیریل دی. څه دی؟ لکه جلی ده، جلی جلی لایک مټیریل ته موږ وایي نیوکلیس پلپوسس. او د دې نه آوټر چې کوم ممبرین دی، دا یې آوټر د ممبرین شته که نه، هغه ممبرین ته موږ وایي سټوډنټ اینولس فیبروسس. څه ورته وایي؟ اینولس فیبروسس. چې دا اینولس فیبروسس اینولس فایبروسس چې انسان کله ډیر زور واخلي نو دا بهر چې کوم ممبرین دی دا وشلیږي، دا ډیمیج شي، او دا دننه چې کوم چیړ شانتې دی دا چیړ دا داسې بهر ته راوځي. تاسو په دې معاشره کې داسې خلک لیدي چې په دې ملا کې داسې قب شانتي، دا ملا یې نه، دا یې داسې لکه بهر ته وتي. نو دغه کنډیشن د موږ څه وایي سټوډنټ؟ دې ته وایي ډیسک سلیپ. سلیپ خویدو ته وایي. سلیپ څه ته وایي؟ چې کله دا پیډونه د خپل پوزیشن نه وښویږي، دې ته به څه وایي؟ ډیسک سلیپ. و د دې څه علامات دي هغه دلته ما لیست کړي دي، هغه به بیا دې له راځو. علامات څه دي؟ خو درد تکلیف به وي، ښکته به راکېدی به نه شي، پین به وي، سویلنګ به وي، انفلمیشن به وي. او کازز دي هیوي لوډز دي، فال دی، اکسیډنټ کوم دا کېدی شي سړی چېرته د غر نه راغوځار شي، د ونې نه راغوځار شي، د دیوال نه راغوځار شي، بیا هم داسې زور اخیستی شي. بل دی سپنډیلاسس. سپنډیلاسس څه ته وایي سټوډنټ؟ موږ داسې چې اموبیلیټي اینډ فیوژن ان جاینټ، چې کله لکه دا جاینټونه داسې دي څنګه چې ریلوے ټریکس دي. څه دي؟ لکه لا دي وبخه څنګه چې څه دي؟ ریلوے ټریکس. ریلوے ټریکس څه ته وایي؟ د ریل ګاډي چې کومې پټلۍ دي نو هغه پټلو په منځ کې داسې یو خالي ځای پرېښودي که نه، دا یې څه دپاره پرېښودي؟ هسې سور دپاره، دا یې دې دپاره پرېښودي دي چې د دې پټلو د پاسه ریل ګاډی ځي راځي نو په دې به لوډ راځي، دا به ګرمیږي، دا به یو بل سره میلاویږي. نو چې دا یو بل ته نږدې دا خو بیا به یو بل سره به داسې زور لګي، دا به بینډ کېږي. نو دی په منځ کې ګیپ یې پرېښودلی. څه یې پرېښودلی؟ که دا پټلۍ غځېږي نو دا به یو بل سره میلاویږي نه، دا به بینډ کېږي نه. نو دغه شانتې زموږ ورټیبل کالم د هغې په منځ کې یو خاص ډسټنس دی چې کله په هغې باندې لوډ راشي یا پریشر راشي او هغه د یو بل سره ټکراو شي. څه شي؟ د یو بل سره ټکراو شي. لکه دی په منځ کې داسې یو خاص ګیپ دی، هغه ګیپ ختم شو، دا یو بل ته مخامخ شو، داسې بینډ شو. بینډ نو دې کنډیشن ته موږ څه وایي؟ سپنډیلایسس. څه ورته وایي؟ لکه
دی هغه ارسه به ډسکس کوو دغلته. بل دی سیاټیکا. څه ته وایي سټوډنټ؟ دا دې ته وایي عرق النساء. څه ته وایي لکه عرق النساء. عرق دا رګ ته وایي که نه، او نساء څه ته وایي؟ ښځو ته وایي، یعنې د زنانه رګ. د دې څه مطلب شو لکه زنانه رګ. دا بیماری زیاتر په فیمیل کې میل ته هم راتلی شي، او په عامه معاشره کې ورته هم وایي چې د عرق النساء رګ. دا د دې ځای نه شروع کېږي نارمل، یا کوم ځای کې چې موږ پرتواخ تړو د دې ځای نه یو د دماغو کنیکشن تللی دی داسې د هغه خپې غټې ګوتې پورې، هغې ته موږ وایو شیاټک یا سیاټک نرو. څه ته وایو؟ سیاټک نرو کې چې کله انفلیمیشن راشي، پای کې درد تکلیف راشي، پای کې ویست مټیریل جمع شي، او هغه کې سټینګینګ پین راشي. څنګه سټینګینګ څنګه؟ څه مطلب چې کله انسان د مچې انسان له ټک ورکړي داسې، هغه بیا ډېر زیات درد تکلیف محسوسوي که نه. نو چاته چې عرق النساء بیماري، نو هغه صحیح خپم نشي ښودی، درد تکلیف یې ورته هغه خپۍ اوده شوي، هغې ته بیا موږ څه وایو؟ نمنس. څه ورته وایو؟ نمنس. د خپو میږي کېدل که نه، پاؤں کا 70 ہونا اردو کا دسو ہی دا بیا صحیح کې ښه. نو موږ داسې کې چې سټابینګ پین ریډیټینګ اوور د کورس آف سیاټک نرو، هغه پین هغه درد تکلیف چې هغه سیاټک نرو چې کوم لاین دی په هغه لاین کې دا پیر کېږي، او انسان ډېر زیات درد تکلیف انفلیمیشن محسوسوي، دی ته موږ څه وایو؟ سیاټیکا. دا څه وجې نه کېږي؟ کم خلک چې په سخت سیټ باندې کینی، په سختو ځایونو باندې، نو هغې ته دا کېږي. د کمې فیمیل چې پریګننسي زور مور واخلي، هغې ته هم دا کېږي. یو سړی چې ترغذا شو، ډیمیج شو، نو تاسو ته په داسې سختو ځایونو مه کښېنئ، ښه ځان سره ګدی مدی ګرځوئ داسې بالغ مالغ، هغې نه چې ته زور والی او خراب شي. خاص که زنانو له پکار دي چې ځان له ګدو مدو بندوبست بالښتونه وکړي. اوس سټوډنټ بلې بیماري د ارترایټس. ارتروس څه ته وایي؟ جاینټ ته وایي. چې کله زموږ په دې جاینټونو کې انفلیمیشن راشي، درد راشي، تکلیف راشي، دی ته بیا موږ څه وایو؟ ارترایټس. اوس د ارترایټس خو ډفرنټ ټایپس، یو دی آسټیو ارترایټس، بل دی ریومیټاید ارترایټس، بل دی ګاوټي ارترایټس. آسټیو ارترایټس دا مطلب دی چې کله په جاینټ کې انفلیمیشن راشي، دا یې کارټیلیج خراب شي، هغه ډیمیج شي، هغې ته موږ آسټیو ارترایټس. ریومیټاید ارترایټس چې کله د جاینټ کم ممبرین دی او هغه ډیمیج شي، او دا ریومیټاید ارترایټس دا زموږ سره یو آټو امیون څه دی لکه آټو امیون ډس آرډر دی. آټو امیون دا مطلب دی چې د باډي کم WBC دی هغه راپاسي، په خپل باډي باندې اټیک کوي، هغه خرابوي، نو هغې ته موږ وایو آټو امیون ډس آرډر. او بل دی ګاوټي ارترایټس. ګاوټي څه ته وایي؟ هغه خلک چې هغه ډېر زیات پروټین یوز کوي. څه یوز کوي لکه پروټین؟ نو دا خو ظاهره خبره ده چې پروټین یوز کوي، د ده په باډي کې به څه جمع کېږي؟ یوریک ایسډ. څه به راځي لکه پروټین به کنورټ کېږي اماینو ایسډ ته، اماینو ایسډ چې کله بریک ډاون کېږي نو هغه به جوړېږي یوریک ایسډ. نو د هغه په باډي کې به یوریک ایسډ جاینټونو کې به جمع کېږي، او دی به درد تکلیف محسوسوي، نو دې ته موږ څه وایو؟ ګاوټي ارترایټس. او دې ګاوټي ارترایټس ته وایي کینګ ډیزیز. څه ورته وایي لکه کینګ ډیزیز؟ دا ورته ولې وایي کینګ ډیزیز؟ دا ورته په دې وجه وایي چې دا بیماري زیاتر پخوا په دې بادشاهانو کې ډېره زیاته وه، لکه د دیر نواب، د سوات نواب، داسې نور نوابان، د هغوی خو بل کار نه و. سحر کې ناشته کې ګډ، غرمه کې بیا چیلې، ماسخوتن کې بیا کېدی شي او داسې سنډه منډه بیا لاله و، هغه به ډېر دروند کار به وکنه، بس اینی ټایم به خوراکونه و، بس یې پروټین، بل څه کار به نه و، بس د ګډې لم د ګډ لم داسې غوړ غوړ خوراکونه به یې کوله. نو دا ظاهره خبره چې دا غوړ خوراکونه کې نو ستا باډي ته به پروټین راځي، چې پروټین راځي نو هغه به بریک ډاون کېږي، پای کې به یوریک ایسډ کرسټل جوړېږي، او یوریک ایسډ کرسټل چې جوړ شي دا به جوړونه کې بیا درد تکلیف محسوسوي. اوس جنرالي موږ وایو چې د سکیلیټن ډس آرډر د دې کازې څه کېدی شي؟ نو کازې خدا دی چې اکسیډنټ، سړي اکسیډنټ وکړو راګزار شو، مخه یې بلکل بس یو چینده خطې جوړه شو، څوک یې پېژني نه، هډوکي مډوکي هر څه یې مات شو. فالس د ونې نه راغوزار شو، دیوال نه راغوزار شو. سټارم څه مطلب؟ توپان پې راغی، توپان اوچت کو درز راغوزار یې کو.
گیمز حقیقي فوټبال کې خو دې وړز ځان لخپا ډې میچ کړه خراب شو پټي خو دی راغزار شو اولډ ایج انسان بوډا شي بیا اتوماتیکلی جینټونه کار پرې دي انفیکشن چا د بیماری لګي ټي بي ولګي د نور د خطرناک بیماری ولګي هیوی لوډ غټ غټ لوډونه چته د لوډ کار کوي د کول تشول کوي نه تم راتلی شي د دې علامات څه کېدي شي د سکیلټن ډیس آرډر نو چې به کوم ځای کې ډیس آرډر راغلی نو هلته به سي پین څه ته وایي لکه درد تکلیف سویلنګ اعضای به پړسېدي دي ایم موبیلیټي اعضای کې به صحیح حرکت به نه کېږي نمنس پای کې به صحیح هغه ځای به صحیح هغه به نمنس څه ته وایي میږي کېدل په ځان به بیا نه پوهېږي سټیپنس پای کې به هغه به ریلیکس نه هغه به سخت شوي ریډنس پای کې سوروالی هم راتلی شي بیا د دې ډایګنوسس څه کېدی شي ډایګنوسس مطلب دی تشخیص چې به کوم ځای کې ډس آرډر راغلی نو ځان له به ایکس رے وباسي ایم آر آی به وکړي سی ټي سکین به وکړي د ډس آرډر به پکې پته ولګي او بیا به د ډاکټر چې کوم زموږ سره ارتوپیډکس والا ډاکټران دي هغه به در علاجونه میډیسن به درکوي پین کیلر به درکوي فزیوتراپي په کور کې د بوډاګان اکثر وایي زما لکه موږ له چاپي وکړه نو دا چاپي دې دپاره کوي چې دا مسل دا جینټونه لږ ریلیکس شي په آرام شي دې دپاره فزیوتراپي بس د یو بل چاپي کوئ په دې پنجاب کې خو زیاتره خلک ځان له چاپي کوي که نه لکه اوس داسې په شرم اخته دي که جینکۍ راشي هلکان ځان سره بوځوي زموږ چاپي وکړه نو دا اوس کوم قانون دی نو خو تاسو پوهیږئ که نه چې لکه دا به کومه چاپي الله دې خیر کړي دغسې چاپي یو بل نه مه کوئ ګوره ښه چې کوم ستا په کور کې باباګان دي هغوی له چاپي کوه خیر دی هغه د ثواب کار دی So it is enough for today.